بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو محصلینو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ د نن ورځې درس په سوداګریز احصایه کې 45م درس مو ده او دغه 45م درس مو نن د تیر درسونو په ادامې سره نن پرسنټیل ارایه کوو. تیر درس کې مو ډیسل ارایه که چې ډیسل څه مفهوم درلودل، څنګه کولی شو هغه اعداد او ارقام چې تیتو پرک وي ترتیب کو تنظیم کو، بیا له هغه څخه من د ډیسل معلوم کو، اول دوهم دریم څلورم پنځم شپږم تر لسمه پورې، یعنی من تیر اعداد او ارقام مو په لسو مساوي برخو باندې ویشل. نن د همغې درس په ادامې سره نن پرسنټیل وایو چې پرسنټیل څه مفهوم لري. نو نوم څخه یې معلومیږي چې پرسنټیل په سلو برخو په مساوي برخو باندې ویشل کیږي. یعنی من اعداد او ارقام من په څو برخو باندې ویشو، یعنی دا ټول اعداد او ارقام چې څومره ده دا سلو مساوي برخو باندې ویشو. څومره اعداد او ارقام چې لرو دا من اخلو په سلو مساوي برخو باندې ویشو. یعنی د هغه صورت کې کیږي چې اعداد او ارقام مو چې راټول کړی د څېړنې لپاره تیتو پرک زیات لري، یعنی او د مرکزي معیارونه لکه اوسطو، مودو، میدیانو، کوارتلو دې څخه بیا ونه شول نشو کولی، یعنی موږ ته یقینات بخشه اعداد او ارقام موږ ته ارایه کړي. نو بیا په دغه صورت کې موږ کولی شو چې د پرسنټیل نه موږ استفاده وکړو. پرسنټیل مو ویلې محصلینو چې هغه موږ ته ټول اعداد او ارقام په سلو مساوي برخو باندې ویشي. نو کله چې موږ ته اعداد او ارقام په سلو مساوي برخو باندې ویشي، موږ کولی شو چې په اسانۍ سره خپل د ضرورت وړ یا د اړتیا وړ معلومات راټول کړو. د موضوع د ښه وضاحت په خاطر باندې ضرورت لیدل کېږي چې یو مثال واضح کړو. په یو مثال کې واضح کړو، مثلا موږ لرو چې دلته شمېره مو ده 1 2 3 4 5 شپږ هغه لرو موږ چې د هغې د قد اندازه یې ده، اندازه په انچ باندې ښودل شوی ده، یعنی د شپېتو څخه شروع شوی و تر 4 شپېتو پورې، او د 15 شپېته څخه تر 9 شپېتو پورې، 80 څخه تر 4 پورې، او د 15 څخه شروع تر 9 پورې، 80 څخه شروع تر 4 پورې، او د 15 څخه شروع تر 9 پورې، د 90 څخه هلته مو شروع کړه تر 94 پورې. دا زموږ د قد اندازې وي. فریکونسیانې هم په همدې شکل باندې محصلینو چې د ده فریکونسي 15 د ده 10 د ده 8 20 22 25 او په نهایت کې مو څومره 8 چې مجموعه د فریکونسي 108 نفر کسان اول چې د هغوی د قد اندازه شوی او قد اندازه یې اخیستل شوی وه. له هغې وروسته باید موږ ضرورت ورته لرو چې موږ متراکم متزاید فریکونسي پیدا کړو. متراکم فریکونسي د نوم څخه معلومیږي چې دا زیاتېدونکی ده. په تېرو مثالونو کې مو ښه وضاحت ورکړی د 15 جمع 10 دا کېږي 25، د 25 جمع 8 33 جمع 20 دا کېږي 53 او دا هم کېږي 50 دا دې سره 100 او په نهایت کې مو 108 شول. دا اعداد او ارقام دي چې د دغې پر اساس باندې موږ کولی شو چې څه وکړو، موږ پرسنټیل معلوم کړو. د پرسنټیل لپاره موږ فرمول لرو چې عمومي فرمول د پرسنټیل محصلینو د هغه تیرو فرمولونو په شان باندې ده چې موږ وایو چې پرسنټیل مساوي کیږي، هر پرسنټیل چې وي دا مساوي کیږي د LI سره مثبت ده n تقسیم پر 100
منفي مجموعه د فریکونسي د دغه کلاس پورتنۍ مجموعي فریکونسي او یا وایي چې د همدغه کلاس د پرسنټیل د کلاس مو چې پیدا کړ صنف مو چې پیدا کړ د هغه فریکونسي ضرب د فاصله. دا یو عمومي فرمول ده چې دغه د لار نه موږ کولی شو چې په اسانۍ سره موږ پیدا کړو پرسنټیل. فرض کړم چې دغه اعداد او ارقام راکړل شوي او غواړو چې موږ د څلورم پرسنټیل پیدا کړو یا وایو چې موږ د پرسنټیل چې پیدا کړو هغه لسم پرسنټیل پیدا کړو یا ورته وایو چې د 15 پرسنټیل پیدا کړو. هر پرسنټیل چې وي په دې کې مشکل نشته ده ځکه چې موږ د اعداد او ارقام په سلو مساوي برخو باندې ویشلی ده. نو د وضاحت په خاطر باندې که چېرته موږ وغواړو چې پرسنټیل د پی هغه پیدا کړم لاسو پیدا کړم یعنی پرسنټیل د لاسو پیدا کړم نو ډیر آسان او ډیر مشکل نشته ده پکې په اسانۍ سره کولی شو چې دا موږ پیدا کړو. مثلا کله چې زه دا لاس پیدا کوم مخکې له دې نه باید موږ دغه پیدا کړو. دا ډېر مهم هغه ده موږ ته یعنې فریکونسي تقسیم پر څو باندې سلو باندې کوم فریکونسي دا زموږ مجموعه د فریکونسي ښیي موږ ته. اوس مجموعه د فریکونسي چې زه د دغې لار نه موږ کولی شو خو کوم پرسنټیل وایي لاس ضرب دی مجموعه د فریکونسي څومره ده مجموعه د فریکونسي 108 ده نو دا به 108 تقسیم پر سلو تقسیم پر څه شي تقسیم پر سلو باندې نو دا د دې سره چې ضرب کوم دا مساوي کېږي د 1080 سره او تقسیم پر سلو باندې به کوو محصلینو چې تر څو وکولی شو چې موږ دغه پیدا کړو. مثلا هغه ده د موږ یو زر اتیا تقسیم پر سلو نو دا کېږي 10.8 دا زموږ کېږي 10.8 دا زموږ پیدا شول لسم پرسنټیل پیدا شو. اوس په اسانۍ سره کولی شو چې دا نور اجزاوې پیدا کړو. مثلا اوس دا اخلو موږ متراکم فریکونسي کې ګورو. متراکم فریکونسي ته چې زه راځم متراکم فریکونسي کې چې ګورو په دې کې د 10.8 په همدې اول هغه کې شامل ده په دې اول برخه کې شامل ده. ښه زموږ همدغه کلاس مو د څه شي شول د اول 10 پرسنټیل شو. اوس څنګه پیدا کوم دا نور اجزاوې نو موږ چې په دې ځای کې موږ ته ضرورت ده چې څه پیدا کړو کوچنی سرحد نو پیدا کړو. د کوچني سرحد د پیدا کول لپاره موږ د دې هغه لرو چې 9.5 ځکه چې دلته یو فاصله ده دغه په اسانۍ دغه هغه نیسو موږ یعنې ال مساوي کېږي د دې سره شول. ښه کله چې پیدا راشو نو پرسنټیل د لسو دا مساوي کېږي ال څومره ده 9.5 مثبت. په دې کې مو خدا پیدا کړ چې دغه شی ده 10.8 ده دا هم پیدا کړي کې مشکل نشته ده ځکه چې په دلته موږ د خپل قیمت د مجموعي فریکونسي لیکو چې لسم پرسنټیل د ضرب د دې کوو په اسانۍ سره یې پیدا کوو. ښه دا مو چې پیدا کړو په دغه شکل باندې منفي. اوس چې دا څه معنا لري دغه منفي یعنې د دغه کلاس نه پورته کوم بل متراکم فریکونسي شته ده له دې نه خو پورته بیخي نشته ده چې نشته د صفر تېرېږي ترې. اوس د همدغې کلاس فریکونسي پیدا کړه. د دې کلاس فریکونسي څومره ده د دې کلاس فریکونسي 15. ښه فاصله د کلاسونو څومره ده هر کلاس کې څومره فاصله موږ ورکړې ده فاصله هم 15 ده. اوس پرسنټیل د لسو دا مساوي کېږي د 9.5 مثبت. ښه دا چې ختم شو دا 10.8 تقسیم پر 15 ضرب د 15 سره ده. کله چې موږ دا پیدا کړو محصلینو 10.8 تقسیم پر 15 نو دا کېږي 9.5 په خپله مثبت دا څومره کېږي دا پیدا کړه 0.2 ضرب د 15 سره ده. ښه اوس کله چې دا ضرب د 15 سره کوم ضرب
ضرب 15 نو دا کېږي 3.6 سره یعنې څه معنا پرسنټل د 9.50 مثبت 3.9 دا دواړه سره جمع کړم چې جمع کړو 9.50 سره نو دا کېږي پرسنټل د 10 هغه نو دا 3.1 سره یعنی هغه محصلین چې د هغوی د هغه قد اندازه چې ده نو په هغه کې چې د دغې څخه کم وي نو څومره ده د 10% کې څومره ده وایي تقریبا 3.1 قد لرونکي دي دا دغه 10% کې څومره خلک چې دي وایي دی اکثره د څومره قد لرونکي دي 3.1 فی هغه چې ده قد انچه قد لرونکي دي اکثره په دغه هغه کې نو دا زمونږ دغه پرسنټل درسو چې تر همدغه پورې زمونږ د نه مخکې مو کوارټل ولوستل کوارټل نه وروسته ډیسل مو ولوستل ډیسل نه وروسته پرسنټل ولوستل یو څه بل چې وضاحت تاسو درکړم محصلینو موږ په ځینو هغه کې تیار هغه وي مثلا موږ ډیسل لرو یو ډیسل 2 ډیسل 3 دی 4 دی 15 او دا هم 6 دی 2 دا د 8 ډیسل دا د 9 ډیسل او دا هم 10 ډیسل دا مساوي د چی سره د 10% سره ده یو ډیسل او دا د 10 سره ده دا د 10 سره ده او دا بیا دا د 40 سره ده دا د 50 سره ده خا دا 15% 15 ډیسل دا مساوي د چی سره ده د کوارټل سره ده دویم کوارټل سره ده بیا دویم کوارټل دا مساوي ده کنه موږ په تیر درسونو کې مولوسل کایات مشین په تیر درسونو کې دا بیا مساوي د میډیان سره ده میډیان سره ده هم بیا مساوي ده خدا د شپېتو سره ده دا د 20% سره ده دا د 80 سره ده او دا د هم 90 سره ده او دا پرسنټل البته دا هم د 100 سره ده په دغه شکل باندې موږ په اسانۍ سره یعنی کله چې کوم پیدا کړ په بل سره موږ مشکل نه لرو په هغه سره پیدا کېدلی شي خو مهم خبره ده چې کله موږ 15 ډیسل پیدا کړو 50% پیدا کړو دا مساوي دا د سره مساوي دا بیا د دویم کوارټل سره مساوي او بیا هم دا د سره د مود سره البته د میډیان سره مساوي ده نو دا محصلینو زمونږ د دریم فصل هغه اخره برخه وه چې په پرسنټل باندې مو ختم کړل تر بل ورځې پورې چې انشاءالله ستاسو خدمت ته حاضرېږم چې انشاءالله زموږ څلورم فصل شروع کېږي هغه انحرافات دي او معیارونه دي د انحرافات دي په هغه باندې بحث لرو نو تر راتلونکي درس پورې په لوی الله مو سپارم تل اباد او خوشحاله اوسئ له توجه څخه مو مننه